حضرت ابو هريره سے فرمایي چې مونږه صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناستو اذ جاءه رجل یو سړی رالو یو صحابي رالو فقال یا رسول الله هلکت د الله رسول صلی الله علیه وسلم زه هلاک شوم تبا شوم نبی علیہ السلام فرمایل ما لک سو وجد چې ته دا الفاظ وای چې زه هلاک شوم تبا شوم صحابي وی وقعت على امرأتي وانا صائم د روزې په حالت کې مې د خپلې بیبي سره کوروالی وکړو پوه نه شوم جما را نه وشوه همبستري را نه وشوه نو اوس خو چونکې کار شوی دی نبی علیہ السلام ورته حکم ذکر کوي هل تجد رقبة تعتقها غلام د سره شته چې آزادې کې کفاره ورته ذکر کوي فقال لا د الله رسول غلام خو نشته را سره بیا نبی علیہ السلام فرمایل فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين طاقت لري چې بیا وروسته 2 میاشتې پر لپسې روزي ونیسي فقال الله د الله رسول د دې طاقت مې شرط دی یو روزه کې رانه داسې وشو 2 میاشتې روزه به څنګه نیسي بیا نبی علیہ السلام فرمای هل تجد اطعام 60 مسکینا د دې طاقت لري چې بیا وروسته 80 مسکینانو ته طعام ورکي خوراک ورکي وقال الله رسول د دې طاقت مم نشتا قال اجلس نبی علیہ السلام تو فرمایل تکینا بدغه دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د صدقې مال روړل شو کجوري وي په یو ټوکرې کې پرته وي نبی علیہ السلام فرمایل اين السائل هغه سوال کوون کې څه شو نغیل تناواز کو انا دلته مجی څه حکم دی نبی علیہ السلام فرمایل خذ هذا فتصدق به دا کجوره واخلا او لاړ شه د مدینه منوره په خلکو فقراو کې تقسیم کا نو دا بستا دغه عمل کفاره شي نو دې سړی عرض کو اعلى افقر مني یا رسول الله دا الله رسول زمانہ بل غټ فقیر کم دی او دیم سره عرض کو فوالله ما بین لابتیها اهل بیت افقر من اهل بیتی د مدینه منوره بده دوانو غرونو میس کې چې څومره کورونه خلق اوسېږي پاغه کې زه د غونډو نه زیات فقیر کورنه یم نو زمانه غټ بل فقیرم نشتا سن یازبین صحابي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نو نبی علیہ السلام فرمای فضحك النبي حتى بدت انيابه دې عمل سره نبی علیہ السلام مسکی شو او داسې مسکی شو ابو هريره سے فرمای چې غاخونه مبارک اخکار شو دونه وخاندل چې دا اوس دا کجورم نه تقسیمای مخکې دام کوړته وړي نبی علیہ السلام وتو فرمایل اطعمه اهلك یو سب خپل اهل او عیال اخرى خدا صرف د صحابي سره خاص دي